د روژې په حالت کې یو انسان په لاره باندې روان وي یا نن سبا په موټرسایکل باندې یو کس روان وي او په روانه کې د ده خلق ته چې کوم ماشي و هغه ماشي ور دننه شو یا مچ ور دننه شو هغه د ده خلق ته ور دننه لاړ. دارنګې دی په لاره باندې روان دی د ده پوزې ته چې کومه دوړه ده هغه ور دننه شوه، کوم لوګي دی کوم ګرد و غبار دی هغه د پوزې ته ور دننه شو، دارنګې مرۍ ته ښکته لاړ. اوس آیا په دې سره د ده روژه دا متاثره کیږي او که دا نه متاثره کیږي؟ نو په دې کې هغه یو څو خبرې مخې ته ایښودل پکار دي. یو دا ده چې اوس په مونږ ګورو چې ده دا کار په قصد باندې کړی دی او که نه ده دا کار په قصد باندې نه دی کړی. اوس که ده دا کار چېرته په قصد باندې کړي نو په دې سره د ده په روژه باندې اثر پروزي، د ده روژه ماتېږي. خو که ده چېرته په قصد نه کړي بغیر د ارادې نه یې کړي او دا همداسې د ده مرۍ ته ور دننه شوي ځکه د دې نه خو ځان ساتل لا مشکل کار دی. دارنګې لوګي د ده خلق ته ور دننه شوي، دارنګې ګرد و غبار د ده خلق ته ور دننه شوي، نو د دې نه ځان ساتل دا مشکل کار دی. اوس بغیر د ارادې نه او بغیر د قصد نه ور دننه شوي دي نو په دې صورت کې د ده چې کومه روژه ده نو په دې روژه باندې هېڅ اثر نه ورپرېږي.